پدې کې نه اسلام شته والله العظیم پدې کې نه اسلام شته پدې کې نه دین شته پدې کې نه تقوا شته چې دا اوټ امانت دی او دا اوټ چې دی نو دا شهادت دی دا قضاوت دی دا عدالت دی پلانې دی نو امانت خو چې نه ورکړي نو بیا خو په خیانت کې راځي زه یو څو خبرې کوم مهمې د زړه په سترګو یې واورئ که کوم ځای کې مې خبره خطا وه ما له راشئ زما اصلاح وکړئ زه به م خپله اصلاح وکړم تاسو یې وکړئ ځکه نن زما او ستا هره خبره چلیږي که مو ته دوکه کوو دوکه چلیږي دروغ چلیږي د قرآن او سنت مخالفت چلیږي د الله او د الله پر رسول باندې دروغ ورته پل چلیږي خو هغه ورځ ده چې د یو ذرې حساب به الله له ورکړي چا خالد ابن ولید عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل امیر المؤمنین وای د دین د ډیر خدمت وکړو 12 کاله د خلافت وکړو څه غواړي وای د الله نه دا غواړم چې الله ما سره حساب مکوه که اجر هم نه راکړي خو چې حساب را سره ولکړي زمونږ او ستاسو بچ کېدل به صرف او صرف د الله په رحم کېږي الله دې په مونږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي دا کومه خبره چې بیانومه دا د صدق سره او د کذب سره متعلق ده هغه دا ده اوله دا خبره واورئ مسلمانانو ورونو الله خپل کتاب کې ویلي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا الله نه ویریږئ او سیده او صفا وینا کوئ د دې آیات لاندې تاسو ته مخاطب یم په حیثیت د یو ادنا او یو وړوکی طالب العلم خو نصیحت ته اول ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم که چا فی عمل وکړو الله دې ولا جزای خیر ورکړي او که چا فی عمل ونه کړو خپل حساب کتاب دې الله له بوره مخامخ کړي خو هر انسان له خپل اعمالو محاسبه پکار یو ماحول ګرم دی ماحول د اوټونو د انتخابات یو ماحول ګرم دی سری جنډې شنې جنډې تورې جنډې برګې جنډې هر قسمه جنډې اوچتې شوې دي خو یو مسلمانی ده هو سماکم المسلمین الله مونږ او تاسو اجتماع او جماعت له یو نوم را کړی راغه نوم د څه شي دی ستاسو نوم دی مسلمان چې کله دې د مسلمان نوم کېښودلی شي بیا نه جدا جنډو ته ضرورت شته نه جدا حزبونو تنظیمونو ته ضرورت شته نه زنده‌باد او مرده‌باد ته ضرورت شته یو د الله کتاب دی یو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې لاندې ژوند تیرول دي زه کوشش کوم چې دا کم نصیحت زه کوم د الله د کتاب نه وشي نو دا به ډېر اثر وکړي په ځای د دې باندې چې زه د اخوا دېخوا واقعیت را نقل کم د یو مولا او د بل مولا تذکره وکم هغه هیڅ فایده نه کوي فایده کوي د الله کتاب احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ خبره هغه داره الله ویلي دی قرآن کې زه به لفظي ترجمه کوم حاصل په تاسو ښه پوهېږئ بیا زه داسې نه کوم چې په یو تنظیم یې ورچسپاو کړم دا کار نه کوم ټول زمونږ مسلمانان نومونه دي ټولو زمونږ سره یوه کلمه ویلې ده کومه کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله خو اصلاح کوو د یو بل په چا پسې خبرې هم نه کوو د چا عزتونه هم نه الو په چا پسې سپکې ستورې هم نه وایو اصلاح په غرض دا خبرې کوم الله کتاب کې ویلې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره انعام دی آیات نمبر دی 159 نمبر 159 نمبر ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لفظي معنی دارا یقینا هغه کسان چې ډلې ډلې شو فرقوا دينهم خپل دین تسنس کو ټوکړي ټوکړي کو وكانوا شيعا او په ډلو تنظیمونو حزبونو کې تقسیم شو انما امرهم لست في شيء لست منهم في شيء لست دا خطاب د واحد دی الله هر یو مونږ هر یو ته وایي لست منهم في شيء ورکه ته ځان ته مؤمن وې د دې یو نه په یوه ډله کې نه
عهد کوي د خپل رب سره کوي رښتینی یې که دروغجن یې مخکې مې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سوره انعام براواړه چې خطبه دی واورېدله مخې ته به 159 نمبر د سوره انعام راواړه او لاندې به لفظي ترجمه صرف وګوره خبره پوره شو لست منهم في شيء نکره ده په معمولی شي کې مرسل ګوره حصہ دار نشي د الله کتاب رښتیا وای که دروغ وای دروغ خو نه وای مونږ او تاسو به اول استقل قائلین په دې کتاب باندې یو چې دا خبره چا کړې ده رب العالمین الله نو تنظیمونه جوړ شوي دي انما امرهم الى الله کار الله ته وسپاره په دې کې معنی دا په چاپ سي خبرو ته ضرورت معاملې الله تسوارو خو خپل ورونو ته نصيحت کوو د دې حزبونو نه ډلو نه تنظیمونو نه که هر څوک د زمونږ رور دی رور اصلاح دی کوو د دې غویمونه قلار شي بل ځکه الله وایي آیات د سوره نور روم دی 22 یا 14 نمبر آیت د سوره روم کې به وګورئ الله ویلي دی ولا تكونوا من المشركين تاسو د مشرکانو د ډلو نه مه کېږئ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا د مشرکان وایي څوک دي دا هغه خلک دي چې الله دین ټوټې ټوټې کړو په ډلو کې څه شو مونږ او تاسو چې شیعه لفظ وایو خو خلکو ته یې که بدو ته یې دلته د شیعه لفظ استعمال شوی دا د ډلو لپاره یعنې دا ښه کار نه دی څنګه چې شیعه ته بد ګورې که نه شیعه ته مونږ او تاسو ولې بد ګورو زمونږ د نبي دشمن زمونږ د الله دشمن د الله د کتاب دشمن د احادیثو د رسول الله اسلام دشمن چې کوم ځای کې دا ډلې جوړېږي د دې نه قلارېږي خو داسې ورځ به راځي الله وایي کل حزب بما لدیهم فرحون هر ډله به چې څه یې راوچت کړي دي په هغې باندې خوشحالي کوي والله د الله کتاب رښتیا ویلي دي که نه لږ دی بازار ته وروځه ګور الله قرآن کې ویلي ولا تزکو انفسکم په پوسټر به لیکلي بېباکه نیډر دیانتدار امانتدار پلانې د ټولو نه غټ ورانکار یم دی زه د چا نوم نه علم نه د دې لپاره ختلی یم چې د چا نوم والم دې لپاره ختلی یم او د واعظ او نصیحت درته کوم د الله په کتاب باندې چې د دې فخرونو نه ځان نه وباسئ که په دې کې لاړې مړ شوې دا د الله لپاره منډه ده دا د رسول دپاره منډه ده دا د قرآن او حدیث د خورولو لپاره منډه ده په څه کې لاړې لکه یو ظالم دی جنډه خېجۍ برستنې تستنې نیولی سته مړ دی دا څه حل دی ای مسلمانانو ورونو لږ ځان نایښ کوئ د کامیاب قوم علامه څه ده هغه به د دې خبرو پروا نه ساتي د کامیاب قوم علامه دا ده چې هغه به د الله د کتاب او د احادیثو د رسول الله سلم غم او فکر وکړي ایو صحابي پسې زوی را روان دی هغه ته پټ شوی دی چې زوی پسې راورسېدو په سورلۍ ولیدو د زوی نه یې د الله پناه وغوښته یا الله وایي د دې سوار د دې شر نه ما وسه اته پته وه چې دا زوی مې را روان دی څه شر یې راوړو څه وایي ورته وایي خلک را جمع شوي دي په تا باندې اتفاق کوي مشر دی ګرځئ دغه پلار دی زوی ته قار شو ورته ویلی زما خبره چاته ونه کړي او د دې خبرو نه قلار شي الله رب العالمین د کم بنده سره مینه کوي تاسو دا غواړئ چې الله را سره مینه وکړي نو وایو را ان الله يحب العبد التقي الغني الله دا هغه بنده سره مینه کوي چې تقوادار دی د خلکو نه ځان بې پروا کړی دی بس او چې دا څوک ډېر مخې ته کېږي دا ګورې د فتنو ته مخامخ کېږي په دې باب کې آیاتونه شروع شي بشمار آیاتونه دي خپل قرآن سره لږ تعلق جوړ کړئ والله العظیم ځان د دې فتنو نه وباسئ د خپل ځان باندې رحم وکړئ په خپلو اولادو باندې رحم وکړئ د دې قصو قطارونه قلار شي وکونوا عباد الله اخوانا د الله نبی دا نصیحت مونږ ته کړی دی دا د الله د نبی حدیث دی ای د الله بندګانو د یو بل سره رونه شي حزبونه او د ډلو نه قلار شي او دا یو داسې عجیبه خواهش دی دا تنظیم پرستی دا ډله پرستی
دا وټونه دا منډې دا ترلې د الله نبی د دې پیشنګویي ورکړې ده سلسله صحیحه کې دا حدیث شته دی د الله نبی ویلي دي یستخرج من امتي اقوام دا پیشنګویي د الله نبی ورکړې ده او که اوس دې زمانه باندې د حدیث دا د ولوستلو د زمانې ته لږ سوچ وکړه ته به چې بینې دا همدغه زمانه ده وای زما د امت نه بس قومونه راوځي تتجار بهم الاهواء د خواهشات په کې داسې ورننوځي کما یتجار الکلب بصاحبه لکه لیونی سپی چې سړی وخوري او د هغې دا زهر په دې بدن کې وچلیږي لا يبقى منه عرق ولا مفصل نه به پکې جوړ پرېږدي نه به پکې رګ پرېږدي مګر دا ټول زهر به پکې خواره شي نو دغسې دغه منډې د دې قوم پرستۍ دپاره د دې زنده‌باد او مرده‌باد دپاره زمونږ په دې زړونو داسې ګیره اچولي چې د خپې نه واله د سر پورې زمونږ نه غلامان جوړ کړي د الله نبي خو دروغ نه وایي که رښتیا خبره یې کړې ده دې خواهشاتو ته وګوره دا څومره لیونتوب دی چې یو سړی په دې هم نه پوهېږي چې په دې ستنه کې بجلي ده نه سمي هغه کې دا خواهش پرستي داسې ورننوتې ده چې ځان د بجلۍ کرنټ هم ور مخامخ کوي ځان اوبو ته هم ور اچوي ځان مفلوجه کوي خدای یو داسې خواهش شروع کړی دی الله دې ته مونږ او تاسو په امن او امان کې وساتي نصیحت هم دی هر مسلمان ورور ته په دې کې نه مذهب په دې کې نه اسلام شته والله العظیم په دې کې نه اسلام شته په دې کې نه دین شته په دې کې نه تقوا شته چې ته په یو پسې یوه خبره کوې بل در پسې سل خبرې کوي په دې باندې به په یو بل پسې دروغ وایي په یو بل به تهمتونه تړئ بله مهمه خبره دا ده چې دی خلکو ته اشکال ور اچولی هغه دا دی پلانکي مفسر په یو تفسیر کې لیکلی دي چې دا اوټ امانت دی او دا اوټ چې دی نو دا شهادت دی دا قضاوت دی دا عدالت دی پلانې دی نو امانت خو چې نه ورکړي نو بیا خو په خیانت کې راځي او چې شهادت گواهی په یو ځای کې موجود نو بیا به په څه کې راځي سبارار ورو لږ ځان لایق کړي لږ ځان لایق امانت هغه چاته وایي چې تا ماله یو شی راکړی او بیرته یې رانه غواړي نو دې خلکو مونږ له څه راکړي چې اوس یې زموږ نه غواړي امانت دا سبق اخذ غواړي چې مخکې نه به د یو شی شی به د مخکې نه یو څه شی به د حاصل کړی بیا به یې وله نو چې نه یې ورکړې بیا خیانتي نو چې تاسو ورکړي نه دي نو څه ورکړي څه د نه امانت کې غواړي زما په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ بل دا دی دا شهادت نه دی شهادت ویلی کېږي ګواهۍ ته گواهی په کم ځای کې راځي د دوو مسلمانانو ورونو په یو ځمکه په یو کور په یو لار په یو شیز باندې اختلاف دی او ته راشې هغوی له څه ورکې د هغوی په مابین کې گواهی ورکې چې دا پلانکې شی د ده زما د مخې ورکړی د ده نه دی نو په دې کې د شهادت کوم صورت دی دا خو په یوه کرسۍ جنګ دی په یو ریاست او په یو سیاست باندې په یو مشرۍ باندې جنګ دی هر سړی پې ورځي نو دا خو د چا څه ملکیت خو نه دی نو شهادت څنګه شو او بل مونږ وویلې د دروغجن سړي ګواهي په اسلام کې قبلېږي نو په دې نظام کې چې دا څومره خلک روان دي دا ټول خیانتونه کوي که نه کوي ته هم ګواهي دا خیانتونه کوي که نه کوي نو په دې ځای کې د ده سره کوم صورت جوړېږي چې یو سړی دروغجن د شریعت وایي د دروغجن ګواهي بنالې او تا پې په نره لاس وراړېلی دی وایي راشه او بله دا ده داسې یو عجیبه نظام دی چې د ښځې ګواهي هم د سړي د ګواهۍ سره برابر وګرځوله راشه لږ د شهادت مسایل وګوره ځان مه وده کوئ مسلمانانو کله یو معامله راشي آیت المداینه خو م لوستلې ده که نه آیت المداینه کله چې تاسو یو معامله لیږئ نو فاشهدو الله وایي ګواهان پې که ګواهانو کې سړي بیا نه مومئ نو فرجل وامرأتان یو سړی به د هغې په مقابله کې به څو ښځې داسې عجیبه نظام یې نه راوستی د ښځې سره یې برابر کړی په ځان نه پوهېږي وایي شرمولې حیا یې دنه واغسته شریعت وایي د یو سړي ګواهي دا د دوو ښځو مقابل ده او ته یې راوستې په دې نظام کې دقه شان ودرولې بیا درته وایي د دې قصو نه قلار شئ
دې کې ګوره مذهبي اسم نشته، والله العظیم په دې کې د مذهب او د اسلامي اسم نشته، ځکه دا نظام خلاف دی د هغه شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم چې کوم نظام رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستلی، په هغې کې د خلافت تعین چا کړی دی؟ سیرت خو تاسو لولئ، صحابه په باغ کې ناست دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وفات شوی نه دی، صحابه د انصارو د قریشو راجمع شوي دي. یو فیصله پکې دا راغله چې مشر به د انصارو نه، بله دا راغله د قریشو نه به ابوبکر پاڅېدو، وایي د الله په نبي باندې به تاسو خبره تسلیموئ؟ ویلې او وی ما د الله د نبي نه اورېدلي الائمة من قریش چې امام او مشر به ګورې د قریشو نه. صحابو اتفاق وکړو، انصارو مهاجرات، خو دا څوک وو؟ علماو که عام خلکو؟ زما استاد سره د پوډري، زما سره او د هغه پوډري د وټي یو حیثیت، څه عجیبه خبره ده. ها که د دنیا د مفادو لپاره یې ووایه، خو د اسلام سره څه تعلق؟ یو سړی نشه کوي، د هغه په اسلام کې څه حیثیت؟ هغه مونځ نه کوي، هغه اودس نه کوي، د هغه په اسلام کې څه حیثیت شو چې ته په هغه باندې د اسلام احکام بنا کوې؟ زما پر خبرو مسلمانانو ورونو پوه شوئ؟ که څوک پې خفه او په دې اندازې هغسې ما ګوره په چا رد نه دی کړی، زه په چا ردونه نه کوم، الله دې زمونږ او ستاسو اصلاح وکړي. بس دومره حتی والله العظیم زمونږ په هندوستان کې، په انډیا کې د یو جومات نه مندر جوړ شو، مسلمانان ښه په قلاره ناست، هغه حب فی الله والبغض فی الله چېرته لاړی چې دا مونږ به دا احتجاجونه کول، دا ولې اوس ولې نه دي پکار؟ ځکه چې اوس زما او ستا سیاسي میدان ګرم شو. مسلمانانو ورونو د خپل عقیدې او د اعمالو اصلاح وکړئ. په مونږ باندې 2 سالې تېرې شولې، د الله در طرف نه یو قطره رحم نه، ځکه په سټیج دروغ، په جلسو کې دروغ، په دعوو کې دروغ. دغه سړی تاسو پیژندلی دی، ګیرې مو ورسره سپینې شوې، چې کله د نه وټوالي نو بیا دې په طرف هم نه راځي. او د دې قصو قطارونه مونږه مسأله بیانه کړه، د هر ملګري خپله نظریه ده، خپل سوچ دی، الله به دې خپل جواب ورکوي. خو مونږه ګوره دا مسأله بیانه کړه، علی الاعلان دا بیانو، که د چا مجلس له زمونږ د دعوت په نیت، زمونږ ګوره دا معنی به نه چې زه د پلانکي سره یم، که زه د چا سره په پینډه کېناستم د دې به دا معنی نه چې زه د هغه سره یم، که زه د چا سره په خوشحالۍ میلاو شم. مونږ ته قرآن او سنت ویلي دي فاعتزل تلک الفرق كلها، دا ټولې فرقې پرېږدئ. حذیفه ابن یمان د الله رسول نه تپوس کوي، د الله رسوله که داسې مسلمانانو کې ډلې ټپرې جوړې شي او داسې یو مشر یې نه چې په هغې باندې ټول لا جمع شي، څه وکړو؟ د الله رسول ورته ویلي فاعتزل تلک الفرق كلها، ټولې ډلې پرېږدئ، ټول زمونږ ورونه دي. الله رب العالمین دې په موږ باندې امن راولي، الله دې دا شرونه ختم کړي.